الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون صدق الله مولانا العظيم. سورة اعراف شروع کو نو دی سورت تا اعراف کی خودش اعراف اصل کی قرآن مجید کی اس خپل برائشی دا یو دیوار دے او دا جہنم او دا جنت پا دی منس کے دے او پا دا دیوار باندے دا پاسا یو قسم لخلق ناس دے چی دا آگے بارکی دا مشرانو مفسرین دا وینا دا چی دا آغا خلق دے چی دا آغی نیکی و بدئی برابری وی نیکی دومرا ڈیری دی خدا آغی مقابلہ کی بدئی ام ڈیری دی نو نیکی جہنم تن پریدیو دا بدئی چی کم دینے دے جنت طرف تا نرا پیری نو پرامینس کے ناس سی نو او قرآن دا خبر کردی دا چی دوی ناس تی نو دوی دا دے جنتیانو سر ام خبری کئی او دوی دا جہنمیانو سر ام خبری کئی جنتیانو سر عام طور سر سلام کلام کئی او جہنم طرف تا چکل اور طرف رشتی دا مخون والستالی کی دسے نو دوی بیا اگوری نو اگی سرم خبر شروع کی دا اصحاب الاعراف دی پا دی نم باندی دی صورت تا دا نم کی خودش سورہ اعراف او مکی دے نو دا ہجرت دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نا مخی نازل شہر یعنی پا مکی دور کے نازل شہر پا مکی زندگی کے دا نازل شہر او مضمون باندے چه نظر واچے نوم بعینی ہی دے مخکنی صورتا سورہ انعام پشانتے پا اصول دا دین باندے خبر کر زکا چه پا مکی صورتونو کے اسلامی اسٹیچ او اسلامی حکومت مدینہ کے نو ساتھ شوے ہجرت نو شوے نو دا احکام و ضرورت دومر نو او چه کلا بیا اسلام اسٹیچ ساتھ شو نو چه سونا مدنی صورتون راگری نو بیا پی آئی که دا شریعت دفعات ذکر شوی چونکہ دا مکی صورت تے نو دلتا دا شرعی دفعات و ضرورت نو نو دلتا پا اصول دا عقیدے بانے کلام شوی دے کمی دری خبری چی دا سور انعام مرکزی موضوع وا اگا دری وانا بعینی ہی دا سور اعراف موضوع ہوندا اگا دا چی دا اللہ رب العزت پا ربوبیت و پا الوحیت باندے دلائل او دوائم فوحی و پر رسالت باندے بحث کول او درائم بعث بعد الموت او دا مرگ نرستو دوبارہ جون او التا حساب کتاب او التا کامیابی و ناکامی بدا دری اہم مسئلے دا چی دا اصولو دا دین سر تعلق ساتو دا عقائد سر تعلق ساتو دا دا سورہ انعام موضوع ہموا او دا سورہ اعراف موضوع ہم فرق دلتا اول تا دا دے چی دا دلائلو التا دا دلائلو عقلیو یو انبار اللہ رب العزت پر دیبانی قائم کرے ہو
نو دلته دلایلو عقلیه سره دلایل نقلیه د انبیاء علیهم الصلاة والسلام قصص شروع شوي په دې کې نو دا د هغه امتیازي شان دی د مخکني صورت نه چې مخکنی صورت هم د دې لوی شان خاوند و خو دا صورت هم ډېر لوی صورت دی او په دې کې هم ډېر ګڼ موضوعاتو باندې بحث شوی دی بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم صاد الله واقف دی په معنا دی دا د مقطعات قرآنیون دی د قبیلی د متشابهات نه دی د دې په معنا سوا د الله نه بل څوک نه دی باندې موږ پوره تفصیل په سوره بقره کې الف لام میم ذالک الکتاب کې کړو خو ما تاسو ته الته یو خبره کړې وه چې علامه جزائري چې ګڼې وجې ویلي دي نو په آخر کې دو وجو انتخاب هغه کړی هغه دا چې دا د حروف هجاو نیم حروف په شمیر د حروف هجاو په دومره صورتونو کې یعنې په یو کم 10 صورتونو کې د حروف هجاو نیم حرفونه راغلي او د دې واحد او لړ مقصد دا دی چې کوم خلک د قرآن په باره کې دا شکوک او شبهات کوي چې دا د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د ځان نه ساز کړی دی او دا یې د ځان نه لیکلی دی او دا یې د ځان نه پیش کړی دی نو هغې ته قرآن چیلنج ورکړو دا ستاسو د ژبې د ټکو نه ساز کتاب دی که دا داسې د یو امي انسان نه چې هغه مدرسې ته نه دی تللی هغه استاز ته ګوډه نه ده ماته کړې هغه خط کتابت نه دی کړی او هغه داسې کتاب سازولی شي او پیش کولی شي نو زی تاسو کې لوی لوی دانشوران دي ډېر لوی فصحا او بلاغاري در کې زی راوړاندې شئ او که ځان لم پې وس نه رسي نو هغه خپل معبودان هم په دې کې شامل کوي او که انسانانو نه علاوه پیریان هم ځان سره په دې کې شامل کوي او زی د دې قرآن مجید په شان یو کتاب نو ویې نه نو بیا له دې قرآن مجید په شان یو 10 سورتونه بعشر سور مفتریات داسې 10 سورتونه چې د ځان اساس شوي پیش کړي او په سوره بقره کې چې هغه 85 نمبر دی په نزول کې په هغې کې ورته وویل چې فأتو بسورة من مثله نورې پرېږده یو صورت مقابله وکړئ د ما ادنا صورت وړوکې صورت مقابله وکړئ او خلکو ډېر کوششونه کړي دي خو اوسه پورې هېڅوک په دې کې نه دی کامیاب شوی او دریم دا چې مشرکانو به په قرآن باندې پابندي لګوله چې قرآن به په ډاګه نه وایئ زمونږ زنانه او ماشومان موږ نه خرابوي زمونږ د ماشومانو او د زنانو عقیدې خرابوي نو خپل واړه به هم نه دغه کول نو دې وجې نه قرآن داسې اسلوب او طریقه خپله کړه چې به طور مثال سوره اعراف یو صحابي به تلاوت شروع کو نو بس دا د مشرکانو ماشومان او زنانه روان دي هغه وایي الف لام میم صاد څه ودرېږي دا خو زمونږ د ژبې ټکي دي او دا خو زمونږ په ژبه کې بلکل نوی کار را پیدا شو دا خو زمونږ په ژبه کې دا خبره نه وه نو دا چې دې باندې څوک شروع کړي کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منه بدا د مشرک او د وړو وګونو ته دا هم ننوځي نو دا یو قسم لا دا د هغې را کنټرول کولو قرآن طرف ته جاذب کولو کار هم په دې کې دی نور دا د الله د نومونو نه اختصار دی دلته عبدالله زوی د عباس وی چې انا الله اعلم و افصلو
دې معنا سره د انم د الف معنا انا او د لام معنا الله او د میم معنا اعلمو او د صاد معنا افصلو نو معنا دا چې انا الله ز اللایم الله وی ز اللایم اعلمو پویګما په هر څه باندې و افصلو او تاسو ته تفصیل کوم د هرې خبرې دا ترجمه هم شوې ده خدا خو اسې مناسبات دي کما معنا حقیقي چې د دې ده نو وما يعلم تاویله الا الله اگر چې التا والراسخون فی العلم کې تاسو ما خبره کړې وه چې راسخین فی العلم هم پوهېږي عبدالله زوی د عباس په ویلې زوم په راسخینو فی العلم کې شامل یم بهرحال دا شوې خبره وه ما اسې تاسو ته دې تذکره دوباره وکړه کتاب انزل الیکم دا قرآن یو کتاب دی نازل شوی دی تا ته پیغمبره نو پته ولګېده چې ته زما رسولي او قرآن زما کتاب دی اوس قرآن چې په کوم ماحول کې پیغمبر خدا ته حواله کېده دا خو د ګپ ماحول نه و که نه دا خو د مکې معظمې ماحول هر طرف ته د شرک او د کفر راج و راج هر طرف ته ظلم راج او په دې معاشره کې قرآن انقلابی کتاب جناب محمد رسول الله ته الله ورکوي هغه انقلابی کتاب یا د خلکو ذهنونه به بدلی د خلکو ړونه به بدلی د خلک ناستې پاستې به بدلی د خلکو معاملات به بدلی د دې قرآن به د خلکو د هر کار سره کاري داسې کتاب انقلابی کتاب دا خو آسان کار نه دی نو الله پیغمبر ته تسلی ورکوي کار خو درته ګرانه واله شو خو فلا یکن فی صدرک حرج منه ندی ستاسو په سینه کې تنګي د دې نه د دې قرآن تاسو ته د حواله کېدلو دې خلکو ته د پیش کولو په لار کې تاسو په سینه کې دی دې کې څه تنګي پیدا نه شي تاسو داسې څه حرج مه محسوسوئ په دې کې او دا د څه دپاره ما تا ته حواله کړ لتنذر به چې ویرې ته په ذریعه د دې قرآن باندې خلکو لره د دې قرآن په ذریعه باندې خلک ویرې وذکرى للمؤمنین او فنو نصیحت دی دا دپاره د مؤمنانو د قرآن یو نوم دام دی چې کتاب الوعظ والنصیحه قرآن څنګه کتاب دی د وعظ او د نصیحت کتاب د خلکو زړونه نرمۍ د خلکو په زړونو باندې اثر کوي اتبعوا ما انزل الیک من ربک ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون تاسو کفار مکی معظمه زندگی دا قسمه قسم لالچونه قسمه قسم دباونه یو طرف ته پیغمبر خدا ته لالچ ورکوي بل طرف ته پیغمبر خدا باندې چې کوم دې دباونه هم کوي او دا کوشش چې دا قوم چې څه کوي د دې قوم لار خپله کا ټول قوم یو خبره کوي او ته یو سړی را پاسېدلی ته بله خبره کوي دا خپلې خبرې پرېږده او د قوم په دې خبرو پسې شه نو الله پیغمبر ته وایي او د پیغمبر ملګرو ته وایي اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم تابع شئ د هغه کتابو چې نازل کړی شوی دی تاسو ته د جانبه د پروردګار ستاسو نه تاسو ته یعنې ستاسو پیغمبر ته حواله شوی دی نو ګویا کې تاسو ته درکړی شوی دی د دې پیغمبر جانشینان خو به تاسو یئ د دې پیغمبر ورثه خو به هم تاسو یئ د علم خلکو ته وایي ولا تتبعوا من دونه اولیاء مطابق کېږئ سوا د الله نه اولیاء د نورو خدایانو نور خلق او نور دوستان ځان لمنی سي د قرآن په مقابله کې او د الله په مقابله کې قلیلا ما تذکرون ډېر کم پن حاصلوئ تاسو د دې دومره واضح بیانونو سره په تاسو کې اثر هغه انداز باندې نه کېږي څومره چې کول پکارو
او بیا الله رب العزت تهدید او زورن ورکي مکی والا وتا چې د آیات ساتي ګوري د مخکنو خلکو په تاریخ باندې نظر واچوي که ستاسو نه مخکې قومونو د الله او د پیغمبرانو مخالفت کړی دی او هغوی له څه ګټه ورکړي نو تاسو یې مه کوئ او که هغوی سراسر د خسارې سره مخامخ شوي هغه قومونه بیا ولې هغه لار تاسو خپلوئ وکم من قریة اهلکناها ډېر د کلونه وکم من قریة ډېر د اهل او د اوسېدونکو د کلونه اهلکناها هلاک کړی موږ دي کلي لا نو دې کې حذف دی یعنې هلاک کړی دی موږ اهل د دې کلي فجاءها بأسنا بياتا او هم قائلون فجاءها پس را بگئے دی قوم تا را بگئے دی کلی تا عذاب بأسنا عذاب زمن بیاتا دشپے پدا سی حالت کی چتا قوم با آرام حاصلو دشپے پٹیم کی لکا بیات پا دشمن بانی دشپے حملی تویلی کی دشپے پٹیم کی او هم قائلون او دارنگی یا با او دوی دا غرمی قیلو لکون کی نظرو کرا کر لس مزیدہ کی او هم قائلون او یا پدا سی حالت کی چی دوی با دا غرمی دمکولا قیلولا دیتا وی پا نصف النهار کی دمکولا او دا مصنون طریقم دا اس دا دواړه د راحت ټیمونه دي د شپې ټول ورو چې سړی ستړی او د شپې ماستن ستړی ستومانه سړی کټ ته وخېږي او دا شپې خورې کې که نه او دا کم خوند وکړي چې یاره بس اوس په لږ دمه شم او په دقه وخت کې عذاب راشي یا د غرمې په ټیم کې سړی نیمه ورځ ستړی شوی او دمې ته وردن نه شي او په دې وخت کې عذاب شروع شي او هم قائلون دا دواړه د دمې ټیمونه دي په دې کې مصیبت ډېر ګران لګي په نسبت سره په نورو ټیمونو کې چې مصیبت راځي وما کان دعواهما پس نه وه چغه د دې قومونو به اذ جاءهم باسنا کله به چې راغی دوی ته عذاب زمونږه کله به چې قومونو ته عذاب الهي وی د الله وی زمونږ عذاب راغی نو نه بوا چغر دوی الا ان قالو مگر دا وینا بوا صرف دا چغه بیواله انا كنا ظالمین انا كنا ظالمین هغه آواز به داو منګه زیاتې کړی دی منګه زیاتې کړی دی الله مونږ باندې زیاتې ونه که منګه زیاتې په ځان باندې په خپله باندې کړی بیا الله فرمایي فلنسألن الذي أرسل إليهم ولنسألن المرسلين الله وی د پیغمبران نه به هم تپوس کوما او د امتونو نه به هم تپوس کوم د امت نه به دا تپوس کوما چې تاسو ته پیغمبران درغلي که نه او چې درغلي نو تاسو د هغې خبره منلې وه که نه وه او د پیغمبرانو نه هم تپوس کوم چې تاسو ته ما کوم امانت حواله کړی و تاسو دا دې قوم ته رسولی او دې قوم تاسو له څه شی څه جواب درکړی د اونه جواب تاسو له دې قوم څه درکړی نو الله وایي د دواړو نه به تپوس کوم فلنسألن الذین ارسل الیهما الله وایي په ضرور به تپوس کوم خامخا به تپوس کومه لامې تاکیدیه سره د نونې تاکیدي ثقیله نه جمع شوی دی دوه تاکیدات دي دوه تپوس بکوما خامخا تپوس بکوم خامخا تپوس بکوم دای کسانو نه ارسل الیهم چې هغې ته پیغمبران لیږلی شوي د قومونه مراد ترې نه قومونه دي قومونو به تپوس کوم ولنسألن المرسلین او خامخا تپوس بکوم خامخا د لیږلو شوو نه پیغمبرانو هم تپوس کومه چې قوم دله څه جواب درکړی فلنقصن علیهم بعلمنا پس خامخا بیانو فلنقصن خامخا بیانو منگا علیهم پو دوی بانی فلنقصن خامخا منگا بیانو پو دوی بانی یعنی منگ بیان کری پو دوی بانی بعلم سرد خپلی پوینا
وما كنا غائبین وائی اللہ نیو منگا پنا زمنگ نا اس شے پنا نہ دے زمنگ دا علم نا اس شے پٹ نہ دے حتی چی دا خلقو دا سینو دا رازونو منگا خبریو والوزن یومئذن الحق طول دا اعمال با پدے ورزبان دے حق بوی فمن ثقلت موازینه پسوک چی درنیشی تلے داوی فولائک هم المفلحون پدا کسان امدوی کامیاب دی ومن خفت موازینه سوک چی سپکشی تلے دنے کئی داغا فولائک الذین خسروا انفسهما پدا کسان موصوب پدی صفتونو آگا دی چی تاوان کی اچولی خپلو زانون لرا بما کانو بی آیاتنا یظلمون پس اوب داگی چی او دوی پا آیاتونو زمانگا بانے زیادے کون کی وزن دا اعمالو با کی دا بخاری آخری حدیث امدق لے اور امام بخاری پر ایبانی آخری باب عمدہ ایخے دے ونزعو موازین القسط لیوم القیامة چی وزن دا اعمالو با کی وزن دا اعمالو با ضرور کی اس وزن دا اعمالو چی کی گی نو اوزان اعمال خو اعراض دی نو دا تیر تاریخ کی بڑا سوال پیدا کیا چی کلی نوے حدیثی فلسفہ نور آگلی نو پا تیر تاریخ کی با مشرانو دا جوابونا کوئی چی اعمال بتللے کی گی مانا دادا چی دا عبداللہ زید عباس وی دا اعمال با اجساد شی جسی بتی سازی شی جسی او اغا جسی با بیا تللے کی دا اعمال با متجسد شی دیل با جسی ورکوشی او دا بکی گی روایات و حدیث کی راگلی دی دا نیکانو دا عمل نبا دیر خیستا غندی شکل انسانان ساز شی و براگی سر بیا لگئی گپ شپ باورس لگئی او دا بد عمل و بد چلنو دا گناہون نا بد شکل غندی انسانان بساز شی چاگی بتی نبی تنگی پر سٹ پوری بین خطی آسی او دام مانا دا چی آگا رجشتری بتللے کی گی چی پا کمو که دوی دا اعمال لکلے کی گی عمل نامی بتللے کی گی دائم ترجمہ شوی دا پاگا زمانہ کی او چی کلا اس نوے سینس راگے او یخنی او گرمی تلل شروع شو یخنیم تللے کی گی او گرمیم تللے کی گی نو یخنی عرض دے او گرمی عرض دے نو اعراض طول خو استرے او بیادا خبر چی من کونو دار خالق بارکے کے کہ دا مخلوق پا بارکے کے اللہ تا اعراض و جواہر یو شان دی چی آگے تلی بس اگا خو بے تلے شی اخو پا کلیم کن مانی ٹول کارو لکی بارحال دام یو مسئلہ دا چی وزن دا اعمالو با ضرور کی گی او پدغ بانی با آخری کامیابی و ناکامی با ام پدغ بانی چرا چاد نیکو تلا درنشوا دقا کسان قرآن ویل کامیابی باس فمن زحزح عن النار و ادخل الجنت فقد فاز او چرا چاد نیکو تلا سپکشوا نو پا اولائک اللذین خسروا انفسهم دے کسانو پا تاوان کی اچولی اخفضان پا دی وجبان دی چی زمان پا آیاتونو بانی زیادے کو یعنی دا آیاتونو دا زیادی مانا دار زمان آیاتونو نمانل چی دا اللہ آیاتونو دی یا دا اللہ آیاتونو دی زمان بارکی نی دی یا زمان پا بارکی راگلی خدا زارشی بھی دی دی ٹیم تیر شلے دی دا زائد المیعاد دی ٹیم تیر شلے دی دا طول پا آیاتونو بانی زیادے ہو وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ یقیناً منگا طاقت و قابو در کڑے تاستا پزمکہ کے دی موجودہ کفارو تبا اللہ ویل او دی مکے والا توائی تاستا منگا قابو و طاقت در کڑے دے پزمکہ کے وجعلنا لکم فیہا معائشو او گرزولے منگا استاسو لپارا پدے کے معائشو معائش جمر معیشت اندہ او معیشت بانا اسباب دا تعیش او اسباب دا جون تیرولو
قلیلا ما تشکرون ډیر کم تاسو قدر کوي د نعمتونو د الله ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس الله رب العزت د دې نوع انسانی اعزاز او اکرام ذکر کوي چې دې نوع انسانی له الله تعالی څومره لوی احسان پې کړی دی او دا اشرف المخلوقات ساس کړی دی او دا الله په فرشتو کې دا الله په بندګانو کې فرشتي خاص بندګان دي دا الله هغې ته ویلي دي چې انساني اول چې زه په خپل لاس باندې ساس کم هغې ته به تاسو سجده کوئ یعنې تاسو به د هغې تعظیم او تکریم به کوئ دا د دې الله تعالی خپل احسانات پر انسانانو ذکر کوي چې په کم مخ به تاسو ما سره میلاویږئ چې ما تاسو له کوم شان په مخلوقاتو کې درکړه ستاسو نیکه مې مسجود د فرشتو وګرځو او د هغې باوجود چې تاسو زما او زما د دین او زما د پیغمبر سره څه کوئ نو ستاسو به زما سره به ځای کوم ځای کېږي هغه راته ووایه ولقد خلقناکم یقینا پیدا کړي دي موږ تاسو لره ستاسو نیکه آدم موږ د خټې نه پیدا کړو ثم صورناکم بیا شکلونه درکړي دي موږ تاسو ته شکلونه هم دله درکړه ثم قلنا للملائکة بیا وویل موږ فرشتو ته اسجدو لآدم سجده وکئ آدم علیه السلام ته دا سجده د عبادت نه وه دا سجده د تحیې وه او دا سجده د ستړي مشي وه تیر تاریخ کې دا قسم سجدې جایز وي بیا دا وروستو بندي شوي دي صحابه کرامو نبی علیه الصلاة والسلام ته یو ځل ویلې موږ بار ته ځو په سفرونو باندې خلق خپلو قهرمانانو ته خلق خپلو مشرانو ته سجدې لګئ نو ته خو د خدای ته صفت الله ته خو د خدای غوره انساني موږ تا ته سجده نه کوو نبی علیه السلام ویل چې نه سجده سوا د الله نه بل چاته جایز نه ده او که چرې ما سجده سوا د الله نه بل چاته جایز وی لامرت المرأة ان تسجد لزوجها ما به ښځې ته حکم کړی وی چې خاوند ته سجده وکړه ځکه چې د خاوند په ښځه باندې ډېر لوی حق دی ما به ورته ویلي وی خو سجده سوا د الله نه بل چاته جایز نه ده او دې نه هغه مسلې هم رالې چې پخوا به جینۍ راواده شوه نو هله سخر ته په خپو باندې پرېوځه هله خواښې ته په خپو باندې پرېوځه په خپو باندې پرېوتل چاته نشته دی یاد ساتئ او دا معنا هم ده چې تاسو سجده وکئ الله ته او قبله به ستاسو آدمي فقلنا ثم قلنا للملائکة اسجدوا لآدم نو سجده به ستاسو الله ته وي قبله به ستاسو آدمي یا دا سجده دا د تحیې او د تعظیم سجده ده دا د عبادت سجده نه ده د عبادت سجده غیر الله ته ممنوعه ده عبدالله عزیز مبارک د امام بخاری استاذ دی د امام ابو حنیفه شاگرد دی هغه وایي چې هل افسد الدین الا ملوکو و احبار سوء و رهبانها دین نه دی خراب کړی مگر درې قسمه خلکو خراب کړی علماء سوء همیشه دپاره دین خراب کړی دی هل افسد الدین الا ملوکو دین نه دی برباد کړی مگر باچیانو و احبار سوء او ناکار مولیانو او رهبانها او ناکار پیرانو علماء سو او پیرانی سو او بادشاہانی سو هغوی همیشه دین روان کړی د الله تعالی د عبادت اهمې وی درې حصې دي یو قیام دی بادشاہانو اخیستی دی خلک ورته لاس په نام دقسې ولاړي سیب ته داسې ولاړي او دویم رکو ده هغه د علماو سوء واخیستې ده چې داسې د بري ونیسي داسې ورته راټیټ شي داسې راټیټېدل کوم ځای کې دي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ملګرو ته تپوس وکړو
یا رسول الله منګه یو مسلمان د بل مسلمان سره ملاویږو نو اینحنی له داسې به ورته ښکته کېږي نبی اسلام لا نه الا صافحه او عانقه داسې به یا لاس ورکې او یا به دا مرۍ د هغه د مرۍ سره جمع مصادره هم نشته چې ته چا سره په ستړي مشي کې د هغه سره د خپله سینه د هغه سینې سره لګوې نه دا عنق دی دا به لګې د به ستا ته د هغه دیوګې سره او به ستا دیوګې سره داسې لګوي بهرحال سجده سوا د الله نه بل چاته دا جایز نه ده او سجده دا ناکاره پیرانو اخیسته چې مورید راشي به دا چل ورته وکړي داسې نو دی داسې نه کوي دا سر ورته داسې بره ووایي چې دا سر خود خدای درکړی دی د هغه ته ښکته که ماته څنګه ښکته کړې هل افسد الدين الا ملوك واحبار سوء ورهبانها عبدالله زوی د مبارک د امام ابو حنیفه خصوصي شاګرد دی او د اهل حدیث او د امام بخاري استاد دی او دی به د امام ابو حنیفه خواته ډېر تم او چې ته به نو دی به یې مخکې کوو مانځه ته به یې مخکې کوو داسې خو نه وایه که نه چې اوس د شافعي والا مونځ په حنفي پسې نه کېږي او د حنفي په شافعي پسې نه کېږي او دا خو ما او تا رضا نه سازي کړي دا پته وي چې دی پسې مونځ کېږي او په دی پسې مونځ نه کېږي خو ابو حنیفه به ورته ویل چې عبدالله مخکې شه عبدالله به مخکې مونځ کوو رفع الیدین به یې کوو یو ځل یې سلام وګرځولو امام صاحب ورته وخاندل عبدالله د مانځه کې الوتې کو ورته وخاندل یاره ویل جي دې خلکو دې ظرفونو ته حیران یم او دې وړونو ته او د دې د علم وسعت ته حیران یم یاره جي چې پرې اول ځل وانلوتم نو پرې دویم او دریم څنګه والوتم یعنې اول خو راسه تا هم لاسونه اوچت کړي جي نو چې په اول وانلوتم نو پرې دویم او دریم څنګه والوتم دا مینه وه محبت و بار بار به ته خپل استاذ پاله او دا یو ځلې وایي جامع مسجد د دمشق ته لاړم عبدالله زوی مبارک وایي نو د امام اوزاعي سره ملاو جومات کې ناست و ما ته ویل من این جئته کوم ځای نه رالې وایي ما چې من کوفه وایي ما ته ویل چې دغه بدعتي د کلي نه رالې د مبتدع د کلي نه رالې دغه بدعتي وایي ما غږ ونه کړ ولاړم او د جومات یو طرف ته کېناست او د خپل استاذ زرین اقوال مې راجمع کړل او لوی پړپړه مې ولیکله ځان لالته ناست و دا طالبانو ښه د استاذ ابو حنیفه لوی ښایسته ښایسته اقوال چې ما تر خپل استاز یاد و مې راجمع کړل او بیا مې ورته لاندې ولیکل چې هذا ما قال نعمان بن ثابت دومره مې ولیکل بس چې را مې وړه د امام اوزاعي رحمه الله مخې ته مې کېښوده نو یې هغه وکاته ښه چې ټول یې وکوتو وی بیا ما ته راسې دغه شو چې هذا ما قال النعمان بن ثابت ما نعم قال النعمان بن ثابت ابو حنیفه دا د نعمان بن ثابت اقوال دي تاسو ورته ابو حنیفه وایي دا دغه اقوال دي وی بیا چې څونه زه هغه څه پاتې شویم چېرته د امام صاحب په سپکه باندې نوم نه دی اخیستی هغه خلاف یې بیا نه دی کړی دا ټول عمر ګوره دا وړي راوړي نه دي دې باندې د دنیا دی غرقه کړه دا بدګمانۍ په یو بل باندې پیدا کول دا اختلافات پیدا کول دا فرقې او ډلهبازۍ پیدا کول دې موږ غرق کړو غرق څه ته وایي د علماو شان علماو په خپلو لاسونو وبیله علماو په خپل ځانونه په خپله سپک کړه چې یو عالم په جیب کې بې شماره فتوی ایښي دی په تا دا کافر دی او دا مولا کافر دی او دا مولا کافر دی نو ته پکې د کوم ځای نه رالې چې ته نه یې کافر خو ټول کافر شوی نو چې ټول کافر شو مسلمان راته وخوره دې شي موږ بلکل غرق او تباه کړو
رفع الیدین سو کوي نو کوي دي موږ ورسره زموږ څه کار دی که رفع الیدین ثابت دي نو عبدالله عزیز مسعود د پیغمبر خدا مونځ موږ ته کړی دی صحابو ته یې مونځ وکړو او تابعین ورسره دي ټول ورسره دي رفع الیدین یې پرې ونه کړو نو څه چلو شو یو عام سنت دی رفع الیدین چا وکړو نو ودي کي او امام ابو حنیفه په فقه کې نشته بس موږ یې نه کوو څه چلو شو د امام احمد ابن حنبل دا مسلک دی چې عمل بالحدیث نو هغوی په ډېرو حدیثونو باندې مې په توره تیاره کې عمل کړی په توره تیاره کې چې سوا د رب نه بل چا به نه لیدم او د هغې وجه دا چې علماو او مشرانو به د اختلافاتو نه ډېر ځان ساته لکه په طور مثال حضرت عثمان ابن عفان په خپل دور خلافت کې شپږ کاله بعد یو روایت کې او بلکې اته کاله بعد 2 رکعاته مونځ په منا کې د 2 رکعاتو په ځای 4 شروع نو عبدالله عزیز مسعود ورپسې مونځ کوو حالانکه دې نه مخکې پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم 2 رکعاته کړي دي ابوبکر صدیق 2 رکعاته کړي دي حضرت عمر 12 کاله 2 رکعاته کړي دي او حضرت عثمان ابن عفان رضی الله عنه په خپل شپږ کاله یا 8 کاله 2 رکعاته کړي او بیا 4 کړه نو چا چې سلام بیا وګرځاو کنه نو عبدالله عزیز مسعود به ویلي هاي کاش کې چې دې 4 رکعاتونو ثواب دغه 2 متقبلو آیات رکعاتونو سره برابر شوی چې کوم پیغمبر خدا ابوبکر صدیق او عمر او په خپله دې خلیفه شپږ کاله مخکې کول کاش کې چې دې ثواب هغې سره برابر شي نو چا ورته چې ملګری دی دی که نه ورته ووایه که نه تم صحابي او هغه صحابي ورته ووایه که نه ویل نه ویم ورته الاختلاف شر ما دا خبره دې لپاره وکړه چې عبدالله عزیز مسعود وایي الاختلاف شر د اختلاف بنیاد شر برپا کول دي په دنیا کې اوس که زه دا خبره وکړم نو حضرت عثمان ابن عفان ما سره دا خبره ونه مني نو نیم خلک به حضرت عثمان سره شي او نیم به زما سره شي بس خلک قوم به مسلمانان به دوړلی شي د دې وجې نه الاختلاف شر د اختلافاتو نه به ډډه کوئ دا الانصاف فی المذاهب چې دا شاه ولی الله مختصر غونې وړوکی کتاب دی دا بالکل قابل دید دی په دې کې چې په دې باب کې دا سړی الانصاف فی المذاهب د هغې په عربۍ کې دغه دا دی الانصاف فی المذاهب د دې مذهبونو خو دا مطلب نه و چې ګینې ابو حنیفه به ځان له یو جته سازه کي او شافعي به ځان له سازه کي او مالک به ځان له سازه کي او احمد به ځان له سازه کي او بس بیا به چې کوم دی دا قوم به دا امت په څلورو حصو باندې تقسیم شي چرته هغوی دا پرې دین ته وکړی هغوی دا د امت ته د اسانۍ دپاره خپل عمرونه سر کړي او دا قرآن او سنت دې قوم ته اسان کړی او دا پابندي نه لګول چې زما خبره باندې ګورې بل چا به نه ماني ګورې نه د دلایلو په بنا باندې ابو حنیفه اذا صح الحدیث فهو مذهبي صحیح حدیث ملاو شو دغه زما مسلک دی ما ته څوک څه وایي چې بخاري د امام ابو حنیفه د مسلک کتاب وایي څنګه زه ما ابو حنیفه وایي چې صحیح حدیث درته ملاو شو دا زما مسلک دی ابو حنیفه دغه د امام بخاري التزام کړی د صحیح احادیثو په خپل کتاب دې وجې نه دا خبره مې درته دا دې وکړه چې سجده غیر الله ته جایز نه ده په سجدو ټولو سجده وکړه الا ابلیس مگر ابلیس سجده ونه کړه دا استثناء منقطعه ده چې ټولو فرشتو سجده وکړه او ابلیس ونه کړه دا ابلیس په دې فرشتو کې اوسېده دی داسې شیخوړی غوندې و چې کله دا پیریان الله تعالی د ځمکې نه بدماشي شروع کړې وه لکه اوس چې د انسانانو شروع کړې ده نو دا چې هټاول نو الله فرشتې راولېږلې نو دی داسې شیخوړی غوندې و نو ده به ډېر نفلونه کول نو فرشتو ده ته څه ونه ویلې و بیا دا ځان سره بوم ته د هغه نه دغه بلا سازه شوه اخو چل ساز کړی و اخو هغه مصنوعي غوندې پري سازه کړی و ځان له نو چون کې دی خو د فرشتو نه دی خو په فرشتو کې اوسېده او به طور مثال دلته اوس طالب العلمان دی او پای کې یو عام ملګری هم دی
او زه ملکه طالب العلمانو دا خبره یاده کوي او دا کار وکوي دا دلته چې څوک یې ټول ته دا حکم دی دا کار نو دقسې الله تعالی فرشتو ته ویلي او دی په فرشتو کې په دې وخت کې شامل دی نور حسن بصري وایي چې ابلیس د سترګې د رب په انداز باندې د فرشتو سره ټچ نه دی دا د هغې د جنس نه دی دې وجې نه علماو دلته لیکلي دي چې دا استثنا منقطعه ده استثنا منقطع دې ته وایي چې مستثنا د جنس د مستثنا منه نه دی په سجدو کې ضمیر فرشتو ته راجع دی او الا ابلیس سراتنا استثناء وشولا دا مستثنا منقطع ده ولكن الابلیس لیکن ابلیس نه کړ ولی لم يكن من الساجدين نشد سجده کوونکو نه قال ما منعك الله ورته ویلي څه شي منع کتا لر ابلیس الله تسجدا د دې خبرې نه چې تا سجده کړې وې از امرتک کله چې تا ته ما حکم وکړو یعنی دا واقعا حکم شوی دی څنګه چې فرشتو ته شوی دی قال انا خير منه ابلیس وی انا خير منه زه غوره یم د دنه زه د دنه غوره یم څنګه ته غوره خلقتني من نار تا پیدا کړی مال د اور نه وخلقته من طين او دې پیدا کړی دی د خټې نه نو ښکاره خبره ده چې اور خو اور دی او خټه خو خټه ده نو دا اولو من قاس ابلیس لومبه قیاس دا ابلیس کړی دی او مسکین پکې تیروتی دی مسکین او غریبه تیروتی دی په دې کې چې د په خیال کې د په خپل اصل باندې ناز وکړو اور دی او د اور کې هغه صفتونه نشته کومه چې په خټه کې دي په دې خټه خاوره کې رضانت دی وقار دی حلم دی بردوباری ده امانتداری ده او اور کې ترفع ده تکبر دی په اور کې خیانتګري ده دی په دې باندې پوه نشي دا مسکین نو اول قیاس په دنیا کې د کړی دی او اول په قیاس کې همدې تېروتی دی او همدغې وجې نه لعنتي شوی دی نور دا معنا نه ده چې ګینې قیاسونه به نه کې دا خو قرآني حکم دی قیاس خو به کې لنډ خبره اوږد حدیث دی حضرت معاذ سره چې نبي علیه الصلاة والسلام جلب کې ته او یمن ته یې لېږه نو دا یې ته تپوس وکړو چې په څه باندې به فیصلې کوې د الله په کتاب ویل که په د الله کتاب کې ونه مومې ویل په سنت د پیغمبر باندې به کوم او ویل که په سنت د پیغمبر کې ونه مومې نو حضرت معاذ ورته ویل اجتهد رای وی به خپله رای چلوم قرآن او سنت کې به سوچ کوم او چې د کوم حکم کوم علت دی همې چې په بل ځای کې راوویسته نو هغه حکم به هلته م راوباسه اجتهاد څه ته ډکې ته اجتهاد وي چې ته قرآن او سنت کې ګوره چې الله تعالی د دې حکم څه علت ذکر کړی دی آیا دا علت که بل ځای کې موجود شي نو دا بیا حکم وي او دا بیا حکم وي ځکه وایي قال فاهبط منها الله ویل بدماشي مه کوه فاهبط منها کوشه زما د دې قدس او د پاک جنت نه او اسمانون نه کوشه فما یکونو لک ان تتکبر فیها ندی ستا لپاره ممکن چې ته تکبر کوې په دې کې او ځان پکې اوچت اوچت حسابې فخرج انک من الصاغرین وزه یقینا تبه د ذلیلانو نه یې او ته به د سپکو نه یې لکه دې مسکین دې ته مو نه کتل چې دا حکم ماته چا کړی دی چې سجده آدم ته وکړه دې ته ونه کتل دې مسکین ځکه غرق او تباه شو قال انظرني الى يوم يبعثون ابلیس ورته وایي ربه ما ته مهلت راکا هغه ورځې پورې چې دوباره خلک را ژوندي کړي پوره شی دی که نه په دې الله تعالی نه په دې سوال کې دا چل کوي چې مړ نه شمه د مرګ نه خلاص شم نو الله خو الله دی نو الله ورته وویلې چې ټیک ده ټیم دله در کوم خو دا ته چې کوم غواړې دغه نه هغې پورې تاله در کوم چې دوباره دا خلک چې اول ځل اول شپېلوی پورې به له ټیم در کمه اول شپېلې کې به مردار شي بیا ته قال انک من المنظرین الله ورته ویل یقینا ته د ټیم در کړی شو نه یې
چې کله د الله نه دا وعده حاصله کړه ما خپل خباست یې راوویسته چې کوم خباست یې پړه کې پروت و نو هغه خباست راویسته قال وی ویلې فبما اغویتني ای زما ربه په ثواب راکړې چې تا زه ګمراه کړم دا ګوره د بېادبۍ الفاظ دي ابلیس بېادبۍ غرق کړی دی دا د بېادبۍ الفاظ دي فبما اغویتني په سبب دا کې چې تا ماله ګمراه کړی الله ته وایي دونه ګستاخ دی او حضرت آدم علیه السلام نه چې څه وشو نو هغه څه وایي ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين فبما اغويتني لاقعدن لهم په سبب د هغې چې تا ماله ګمراه کړی دی لاقعدن لهم زه به ضرور بې ضرور کینوم بچو د آدم ته صراطک المستقیم په هغه لار برابره ستا کې برابره لار کې به ورته ناست یم ډېره به مې ورته والي وي او زه به د دغې سیده لارې نه د ستنولو کوشش به کومه بله لار باندې بیا روان وم ثم لآتینهم بیا به راځم زه دې بچو د آدم ته من بین ایدیهم د مخې طرف نه به ورته راځم دنیا به ورته ښایسته کومه دنیا به ورته ډولۍ کومه په دنیا باندې به یې زړونه ږدمه ومن خلفهم او راځم به دوی ته د شا طرف نه آخرت به ته ایرومه قبر به ته ایرومه قبر کې به ته حساب کتاب ایرومه وعن ایمانهم او د ښي طرفونو به د ښي طرفونو د طرفه باندې به هم په دوی باندې به راځمه نو نیکۍ به ته ایرومه وعن شمائلهم او د ګوسو طرفونو هم دوی ته راتمه بدۍ به ورته ځلومه یعنی څنګه چې دشمن په خپل دشمن باندې د څلورو واړو طرفونو نه کله حمله کول غواړي ابلیس ویل زه به څلورو واړو طرفونو نه پر خپل دشمن آدم او د آدم په بچو باندې به حمله کوم د دې چاپېره تاویږم او داسې ونه ویلې چې زه به دوی ته د بره نه راځم ځکه چې د بره نه انسان ته د الله تعالی رحمتونه را روان دي د ابلیس دا طاقت نشته چې د الله د رحمت او د انسان د سر پر منځ کې دی بیا حایل شي دې وجې نه دا یې ونه ویلې چې زه به دوی ته د دغه راځم او دا یې ونه ویلې چې من تحت ارجلهم ځکه چې هغه د تکبر عزازیل را خواره کرده و به زندان لعنت گرفتار کرده ځکه دی خو د تکبر غرق کړی دی که نه زه به داسې ونه چې د خپلو طرفونو ورته راځم ولا تجد اکثرهم شاکرین او به نه مومي ته الله ته وایي او به نه مومي ته اکثر د دې انسانانو شاکرین ستا دپاره قدردان د نعمتونو اکثریت بدله ناشکره کم اکثریت قال اخرج منها مذءوما مدحورا الله ورته ویل ورته الله اخرج منها اوزا مخکې ورته ویلې اوس مطلب دا چې پرېږدم دې نه کوزېږه مکرر ورته وایي یا ورسره دا ټکې اضافه دی چې مذءوما معنا مذمومه کوشته د دې اسمانونو او جنتونو نه مذءوما معنا مذموما په داسې حالت کې چې ستا به ذم بیانېدلی شي مجوله صیغه ده مفعول او مدحوره رټلی شوی به ته لمن تبعکا څوک چې خامخا تابع شي ستا منهم د بچو د آدم نه لأملأن جهنم منکم اجمعین خامخا ډک به کما جهنم لرا تاسو نه ستاسو د ټولو نه ویا دا خبر چې وشوه ابلیس بې دخله شو د جنت نه راوویستی شو د قدس د مقاماتو نه رالرې کړی شو او د آدم د وجې نه رالرې کړی شو او هغه دشمني هغه په زړه کې کلکه وساتله الله رب العزت آدم ته وایي ویا آدم اسکن انت وزوجک الجنة اے آدم اوسېږه ته او ستا بیبي الجنة په جنت کې جنت مراد جنت خلد دی ګورې جمهور علما په دې دي جمهور امت په دې دی چې د جنت مراد جنت خلد دی اکه جنت دی د رښتیاو او دا معتزله چې کومه خبره کړې ده چې دا داسې یو باغ و پرې دنیا کې هغه باغ ته اشاره ده نه داسې خبرې دي
یې باندې معتزله باندې عقلیات غالب شي. د دې وجې نه هغوی په بعضو خبرو کې تیروتي دي غریبانان. فکلا خورئ دواړه ښځه خاوند من حیث شئتما د کوم ځای نه چې ستاسو د دواړو خوښه شي. دې جنت کې ګرځئ او د جنت چې سمې وي خوښېږي او خوراکونه خوښېږي دا کوئ. ولا تقربا هذه الشجرة منځې کېږئ دواړه دې یو ونې ته. یو ونې ورته یاده کړه چې دې ونې ته به نه نږدې کېږئ. حافظ ابن کثیر وایي که دې کې فایده وی الله به موږ ته ذکر کړی وه چې د څه ونه وه. نو څوک وایي دا ونه چې کوم دی د غنم وه، څوک وایي دا د څه وه، څوک وایي د څه وه، څوک وایي د څه وه. حافظ ابن کثیر فیصله کړې ده چې که دې کې فایده وی نو الله به موږ ته ذکر کړی وه، خو مقصد امتحان و، ازمایش و چې دې ونې ته ور نږدې کېږئ. اوس د آدم علیه السلام خیال دا دی چې دا شخصي ونه یادوي ده، حالانکې به طور مثال هغه د غنم ونه ده او په جنت کې ځای په ځای ولاړه ده. او د خیال دا کې راغی چې دا کمې ونې ته اشاره وشوه چې دې ونې ته ګورې خواله نه ورځئ. نو دا ونه به شخصي مراد دی. نو دې په ځای باندې آدم علیه السلام هلته د بلې ونې نه هغه دغه وشو کوله. نو په دې کې تېروته دا یې معنا ده. ځکه وایي فتکونا من الظالمین که نږدې شوئ فإن تقربا فتکونا من الظالمین دا پکې حذف دی. که نږدې شوئ دې ته نو شی به د زیاتي کوونکو نه په ځان باندې به زیاتي وکئ، ځان به جنت ته وباسئ. اوس دشمن خو کله په دشمن باندې ښه ورځ پیرزو کېږي. زه د جنتونو نه مطلب دا دی راویستې شومه او ادم ته وایي چې ته اوسېږه په جنت کې او بیبي به هم ستا اوسېږي او خورئ اسکئ او مزې دي او زه داسې لعنتي شومه د دوی د وجې نه. نو ده بیا د خپل زندګۍ مقصد بیا ابلیس دا کړی دی د اوسه پورې چې دا بدل به څنګه زه د آدم او د هغه د بچو نه والم او څنګه به دوی د دغه ځای نه محرومه کړمه چې د کوم ځای نه زه محرومه پاتې شوم چې جنت دی. نو شپه ورځې اوس هم دا منډې دي او دومره لوی کار یې کړی. بل ورستاسو ته ما یو حدیث ویو چې الله تعالی به په قیامت کې ووایي آدم ته چې بعث النار د خپل بچو نه پورته کړه او جهنم ته یې ولېږه. نو آدم علیه السلام به د الله نه تپوس وکړي څومره؟ ویل په زرو کې یو کم زر، په زرو کې یو کم زر. ویلی مې دا حدیث ته په زرو کې یو کم زر دا جهنم ته ولېږه او یو جنت ته ولېږه. صحابه خفه شو په دې باندې. پیغمبر خوا ورته ویلي چې تاسو یو او جوج ماجوج چې زر کسان یو طرف ته شي نو تاسو به د هغې مقابله کې به یو کس یې. تاسو خفه کیږئ مه، دغه زر کسان به دغه جوج ماجوج نه الله برابروي. دا ځان له خبره جوج ماجوج به راشي بیا پرې خبره کوو. فوسوس لهم الشیطان پس وسوسه واچوله دې آدم او حوا ته شیطان او دا وسوسه یې ورته د څه لپاره واچوله؟ لیبدي لهما ما اوري عنهما من سوآتهما، لیبدي لهما چې وښایي دې دواړو ته ما هغه اوریا چې پټو عنهما د دواړو نه من سوآتهما د شرمګاهونو د دوی نه. دوی باندې کومه جامه د نور پرته وه نو هغې باندې د آدم علیه السلام او د حوا به عورتونه پټو. نو شیطان لومبنۍ حمله دا وکړه چې جامې تې وباسه، د انسان نه جامې وباسه. نو جامې تې ویستې او دا قرآن په دې الفاظو دې دپاره وایي چې بچو د آدم ته غیرت ورکوي چې کوم دشمن د سړي د پلار او د مور نه جامې وباسي د دغې دا بچې بله دغه دشمن به چېرته په دنیا کې مات کړي او هغه څه به یارانه وکړي او هغه څه به دوستانه وکړي. موږ هغې شیطان له غړی ورکړې ده، موږ د هغه شیطان ملګرتیا کوو چې کوم زموږ د مور او پلار نه په جنت کې جامې لرې کړي. نو جامې وي د الله د نور جامې وي، نورې جامې وي د نور نه سازې وي. څنګه چې دا خوراک وشو
هغه جامې د هغې نه راغونډې شوې. وقال ما نهاکما ربکما، او وسوسه ورته دا واچوله چې نه دی منع کړی تاسو دواړو له ستاسو رب عن هذه الشجرة د دې ونې نه، د دې ونې نه الله تاسو دواړه نه یې منع کړي، مګر غرض یې دا دی، د الله مطلب دا دی الا ان تکونه ملکین، مګر چې شئ تاسو دواړه فرشتې او تکونه من الخالدین، او یا شئ تاسو د همیشه اوسېدونکو. دا تاسو تله د دې ونې نه ځکه منع کوي، د دې ونې په خوراک کې دا دی چې تاسو نه به ملائک په ساز شي، تاسو یا به تاسو په دې جنت کې همیشه پاتې شئ. نو که دا ونه مو خوړله نو بس بیا به خدای پاک تاسو په دې کې همیشه پاتې. نو د آدم علیه السلام او حوا به په دې نیت خوړله چې د جنت نه ونځو، حالانکې هغه جنت نه د وتلو سبب دشمن خبره وکړه. اوس دا بله خبره ده چې دی خو الله تعالی راوشاړه، دی خو یې راوشاړه، نو څنګه دی هلته شیطاني کوي؟ نو شیطان د ډېر لرې ځای نه هم کار کوي، د ډېر لرې ځای نه هم کار کوي. هغه ته د دې خبرې څه ضرورت نشته. اگر زرګونو ونې او د لکونو میلیونو هم سړي سره وسوسه ورته اچولی کېږي. نو دې دپاره بیا پخوانو مفسرینو به مختلفې خبرې کولې، دا د مار په خوله کې ننوتی او په دې طریقه باندې جنت ته ننوته، او څوک څه او څوک څه، دا ټولې اصلي خبرې دي. بس شیطان د اعزاز او د اکرام په شکل باندې د جنت نوتی او د اسمانونو نه شړلی شوی چې ته به معزز او مکرم به نه یې، او د یو غل او ډاکو په شکل باندې په هغه پابندي نه وه. چې شیطان دی د غل او ډاکو په شکل باندې نه راځي. یو سړی وزیر اعظم دی د پاکستان، نو دی په اسلام آباد کې به اوسیږي، نو اسلام آباد نه خلکو ویسته وزیر اعظمي ختمه شوه. نو ولې دغه وزیر اعظم چې پخوا وزیر اعظم و دغه بیا اسلام آباد ته نه راځي، هغه اسلام آباد ته راځي او بیا تابعیږي راتابعیږي چې افضل بیا که چېرته دا وزارت شی حاصل کړه. دقسې ابلیس د اعزاز او د اکرام په شکل باندې د جنت نه وشړلی شو، د غل او د ډاکو په شکل باندې تللی شو. او بیا یې آدم علیه السلام او حوا به خبره چېرته منله، خو ته الله ورته ویلي چې ستاسو دشمن دی. وقاسمهما، قسم یې وخوړ دواړو ته په الله باندې، ورته یې ویلي د خدای په ذات مې قسمي چې ستاسو له دواړو خیر خواه. د دې وجې نه حضرت عمر به فرمایل چې موږ ته څوک په الله قسم وخوري موږ مسلمانان پې دوکه کېږي. د دې وجې نه آدم علیه السلام چې بیا الله ته عذر پیش کړی دی چې الله زما خیال هم دا نه و چې ستاسو په ذات ګرامی باندې به خلک په دروغو باندې قسمونه خوړي، ما ته ابلیس په دروغو باندې ستاسو په ذات باندې قسم خوړلی. وقاسمهما انی لکما لمن الناصحین، قسم یې ورته وخوړ دواړو ته چې یقینا زه ستاسو دواړو لپاره د خیر خوایي لټونکو دی. ورې زه در باندې خفه کېږم. فدلاهما بغرور، راکوزی کو دې دواړو لره په دوکه باندې، د جنت نه په دوکه باندې راکوز کړه. فلما ذاق شجرته، کله چې وڅکله دې دواړو دې ونې لره، بدت لهما، نو ښکاره شو د آدم او حوا ته سوآتهما، هغه شرمګاونه د دوی، شرمګاونه. لومبنی هدف د انسان دا د شیطان دا دی چې د انسان نه جامې وباسي، د انسان نه جامې وباسي. د دې وجې نه تاسو چې د حج مسلې ګورئ، دې قرآن کې به هم راشي. نو کله به چې مشرکان حج دپاره رالل، نو دوی به ویل چې د کومو جامو کې اوس موږ دې کې حج کوو، په کومو کې راغلي وو، موږ ټول کال په دې کې ګناهونه کړي دي، نو په دې کې به حج څنګه کوو؟ نو سړي به عربي به قریشي ته وویلي چې صاحب ماله جامې راکړه چې زه پکې حج وکړم، او ښځه به په ښځې پسې ورله، قریشۍ پسې چې ماله جامې راکړه چې زه پکې حج وکړم.
نو که جامه به میلاو شوه ښه ده، او که جامه به میلاو نه شوه نو په بربنډه به خپل جامې به ویستې هلته به یې کېښودې او په بربنډه به چا تاوېدل، په بربنډه به. او یو زنانه به یو لاس مخکې ایښې او بل به یې وروستو ایښې او ویل به که زما ټول بدن ته څه ګوري او که زما لږ ته ګوري زه چاله جواز نه ورکوم د دې خبرې. او بربنډ به د بیت الله شریف نه چاپېره تاوېده. او دا بربنډ طوافونه له ډېرې زمانې دپاره پورې کېدل، حتی چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فتح مکه وکړه نو بیا پابندي ولګوله چې آینده به مشرک نه راځي او نه به په بربنډه څوک د بیت الله نه چاپېره طوافونه کوي. همیشه انسان نه جامې ابلیس ایستلي دي. دا اوس مخکې زمانو کې یو سړی دی او دوه درې ورسره ښځې دي او جامې ایستلي په یورپ کې او د یو ښار نه یو ته روان دي او بل نه دغسې بربنډ روان دي. یو ښاري ته ورسېدل ته پولیسو ونیول، مجسریت ته یې بوتله، مجسریت ته یې مخې ته ودرول چې دا خلک بربنډ ګرځي. نو هغې چې کم سړی و د هغې کمې نماینده و بې غیرتو، هغه بې غیرته دغه ته وایي جج ته وایي چې تا سره مخې ته کتاب پرې دغه پروت دی په میز، که دې کې د جامو حکم وي نو چې واغوندو که نه ستا زموږ سره څه کار دی. نو هغه خو بیا هم جج و، نو هغه داسې قلم دې خوله کې ونیو، سوچ یې کو بیا ورته ویل چې یاره واقعي دې کتاب کې داسې څه نشته چې زه تا ته یم تاسو جامې واچوئ، خو ستاسو د بربنډو ګرځېدل نه دی، عامو خلکو ته تکلیف دی، جامې واغوندئ. دا نوې خبره نه ده چې د جاهلیت په زمانه کې خلکو د بیت الله نه چاپېره بربنډ طوافونه کول. اوس بل ور دي په یورپ کې بربنډ خلک ګرځېدل. او دا خو دې ته بربنډ نه وایي، بربنډ دې ته وایي چې نه پرتوګي او نه کمیسي او دا کالي ده که سنور وایي، دې ته بربنډ وایي. وتوفقا او شروع شو دا اوس چې دا راوتي دي په کراچۍ کې او دا چغې وهي بے شرم بے حیا چې میری جسم میری مرضی، دا څنګه دا وایي؟ دا شیطان پرې سور شوی دی، دینې جامې ایستلي دي. دا نوې خبره نه ده. وتوفقا او شروع شو آدم او حوا یخصفان علیهما، پورې کوي په ځانونو باندې من ورق الجنه د پاڼو د جنت نه. دا بله مسله راله چې کله جامې لرې شوې د یو بل ته وکاته، شرمګاونه یو بل ته ښکاره شو، بس د جنت پاڼې را شو کوي او په ځان باندې پورې کوي. نو دا پته ولګېده چې انسانیت په بنیاد کې پرده ده، د انسانیت بنیادی حکم او بنیادی خبره پرده ده. ځکه خو آدم علیه السلام او حوا به هلته خو څوک شته دی نه، یو حوا ده او یو آدم دی، ښځه خاوند دی او ښځه خاوند نه خو د پردې مسلم داسې نه وي او هغه لګیا دی زر هغه را شو کوي او په ځان باندې پورې کوي. نو مطلب دا دی چې کوم خلک بربنډتوب راولي او په دې معنا باندې زنانه له ترقي موږ ورکوو چې بربنډې کړو، نو دا د شیطان پیروکار خلک دی. دا د انسان نه جامې وباسي او دا د غیرت جنازه د دنیا نه لرې کوي. پوهېږئ پرې باندې؟ اوس خو خلک داسې بې غیرته شوی دی. یو ساعت پس به درته یو خبره بله م کومه چې دا اوس ترکو هغه دی یو ډېر بهترین انسان پکې خدای راوستی دی، خو د قوم کې هغه جریاسیم چې کوم د اتاترک ظالم نه پکې پاتې شوي دي، هغه جریاسیم پکې اوس هم شته دی. اوس هم وایي موږ ته د جنسیت دغه وکړي، هلکان مطالبې کوي چې موږ ته د جنسیت اجازت وکړي. هسې دا به درته یو ساعت پس ویلوت واقع کې به درته ووایم دا خبره. ځکه وایي وتوفقا یخصفان علیهما من ورق الجنه وناداهما ربهما، الله ورته آواز وکړو الم انهاکما، ولې تاسو دواړه ما منې کړي نه وایي عن تلکم شجرتې، تاسو ته وایم د دغې ونې نه ما نه وایي منې کړي. واقل لکما، او ما تاسو دواړو ته نه ویلي چې ان الشیطان لکما عدو مبین، یقینا شیطان ستاسو د دواړو دپاره دشمن په ډاګه دی. دا خبره وشوه.
آدم علیہ الصلوۃ والسلام او حوا به شیطان تیرستل او ځکه چې د الله په ذات ورته قسم وخوړو او دا قسم په نتیجه کې هغې دا وویل او آدم علیه السلام الله ته ویل چې ربا ستا په ذات باندې قسمي زما دا خیال نه و چې ستا په ذات باندې به هم څوک په دروغ قسم خوري مونږ ته شیطان ستا په ذات باندې قسم خوړلی و نو بس مونږ په دې باندې تېروتو بهرحال قال آدم علیه السلام او حوا به ته الله تعالی دغه ورکړه چې تاسو له دا نه و پکار تاسو ته خدا ما ویلي وو چې شیطان ستاسو دشمن په ډاګه دی نو د پټ دشمن نه ځان ساتل ګراني خو د ښکاره دشمن نه خو سړی ځان ساتلی شي خو د هغې باوجود تاسو دا کار وکړو نو الله رب العزت ورته کلمات وښودل او په هغه کلمو باندې هغه الله ته دعا وکړه نو تاسو وګورئ د ابلیس نه چې کله څه وشو نو په بما اغویتني او کله چې د آدم علیه السلام نه څه وشو قال ربنا ظلمنا انفسنا ویلې دواړو ای زمونږ ربا موږ زیاتې وکړو په ځانونو باندې وان لم تغفر لنا که ته بخشش ونه کړې موږ ته